السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو د قیامت نه راښکاره شوي دي چې تره راپاڅېدو او خپل د 15 کالو وراره یې د جایداد دپاره ډېر بې دردۍ سره قتل کړی دی او ډېر سخت ظلم یې ورسره هم کړی دی. ملګرو تره ولې دومره غټ ظالم شو چې د معمولي جایداد دپاره خپلې مټې په خپل لاسونو باندې کټ کړی دی؟ نو ملګرو که تاسو ځان د دې ټول معلومات نه پوره خبرول غواړئ نو مهرباني وکړئ زموږ د چینل مخه در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ بټن ووهئ چې تاسو ته زموږ خبر ډېر زر در رسي. ملګرو د قیامت نښې راښکاره شوي دي. خلک رښتیا وي چې وینې سپینې شوي دي ځکه چې تره راپاڅېدو او د 15 کالو یو وراره یې ډېر بې دردۍ سره قتل کو. په مرۍ کې ورته پړی واچولو او پانسي یې کړو. تاسو به اوس په دې تمبیل باندې دغه تصویر ګورئ. کله چې دغه تصویر ما وکتلو نو زه ډېر سخت حیران شوم چې خدای خبر ښه دی چې الله پاک موږ باندې د کاڼو باران نه کوي ځکه چې موږ به د معمولي جایداد دپاره د یو انسان قتل کوو. ملګرو د یو انسان او هغه به د ماشوم چې په ماشوم باندې د الله پاک هم حق نشته دی او دې ظالم په دغه ماشوم کې پانسي واچوله او د دې ظالم دغه سوچ و چې راشه زما خو مشر ورور دی او د هغې کې یو زوی دی دا به وله زه ختم کوم نو ټول جایداد به ماته پاتې شي. ملګرو جایداد به څه جایداد به د یو 100 لکو روپیو خو تا پې د ګل غوندې ماشوم پانسي کړلو. ملګرو د قیامت په ورځ به الله پاک دننه همدغه سوال جواب کوي چې تا ایله د معمولي جایداد دپاره خپل مټې په خپل لاسونو باندې قتل کړي. الله پاک دې په موږ پښتنو باندې رحم وکړي او چې تر څو پورې موږ کې دغه رنګې قتل او غیرت نه ختم شوي نو په موږ باندې به دغه رنګې غضبونه هم راځي. کله موږ باندې سیلابونه راځي، کله موږ باندې زلزلې راځي او کله به موږ باندې ګراني راځي او کله به موږ باندې بیمارۍ نه راځي. کله چې موږ هم په صدقه باندې الله پاک ته سجده ولګوله او توبه م ویستله نو په هغه ورځ به زموږ ټول مشکلات حل شوي. ملګرو دا زما ویډیو به ستاسو ډېره خوښه شوي وي. د دغه رنګې ویډیو کتو دپاره زموږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره ضرور د ټلۍ نشان ووهئ چې تاسو ته زموږ خبر ډېر زر در رسي.